سره دا یقین دهاني درکوم چې د تحریک انصاف ګورنمنټ او زموږ ایم پی ای به انشاءالله چې کوم دی هغه قوم معیشت کوي نه ځکه چې زموږ سره د ګل ملک د نصیب په شان چې کوم دی زموږ سره غیرتمند خلک موجود دی په دې په دعوت ورکوم جناب ملک طلحت صاحب ته په دې شعر باندې وایي خپله خاوره به همیش په خپلو وینو پالم خپله خاوره به همیش په خپلو وینو پالم خیر که حاجت د قربانۍ زما له تن راشي که په سر مې د خپل قام ښېګړه کېږي که په سر مې د خپل قام ښېګړه کېږي زما ټوله زندګي د قوم نه ځان شه جناب ملک طلحت صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم ډېر محترم بقدر رجل دیگو صاحب DSP صاحب او SHO کاناکا صدا او د پولیس د چارسدې ټول پولیس زما د علاقې نه د میدان د ګوټ ګوټ نه راغلو په پښتو په غیرت مینو عزتمندو ګلالو او مشرانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته یقینا نننۍ ورځ موږ چې په کوم څه لپاره راغونډ شوي یو هغه غم خبره ده موږ په غم کې راغونډ شوي یو خو هغه غم نه وروسته چې موږ ته کومه خوشحالي میلاو شوې ده نو زه وایم چې یقینا خلک وایي خدای پاک دې داسې خوشحالیانې په تاسو راولي چې هغه هم تېر شي نن موږ ته دومره خوشحالي میلاو شوې ده دومره خوشحالي راته میلاو شوې ده چې هغه غم هم پرې تېر شوی دی او دا موږ ته د چارسدې پولیس دا خوشحالي ډالۍ کړې ده زه د زړه له تله د چارسدې پولیس شکریه ادا کوم مننې کوم او ډاډګیرنه ورکوم چې که تاسو دغه شانې خپل فرض او وپېژندل او پېژندلي دي او دغه شانې مخ وړاندې تلئ نو نن خو موږ په پاکستان کې زموږ وزیر اعظم پاکستان هم د KP پولیس مثال ورکوي چې د خیبر پښتونخوا پولیس مثالي پولیس دي او زه په پاکستان کې د دې په شان پولیس جوړوم خو زه یقین لرم چې ډېر زر تر زر به د خیبر پښتونخوا پولیس په دنیا کې ایډل شي ټولې دنیا خلک به دا مني او دا به وایي چې یاره موږ د خیبر پښتونخوا د پولیس په شانې خپل پولیس جوړو دغه شانې مثالي پولیس جوړو چې هغه په څلېرویشت شپېټو کې دننه مجرمانو ته رسېدلي دي هغه خلکو ته رسېدلي دي چې د هغې تصویر نه و د هغې څه پته نه لګېده او یوازې هغه مجرمان نه د هغې سره لګاړی مرمت کړی دی زه یقیني هغه الفاظ به بس نشته چې د دې شکریه مې ادا کړم زه د اولې ورځې نه چې کله ما ته اطلاع راغلې ده ما په خپل هاسټل کې زمزلحال کې داسې کسان ناست دي چې هغه ما ساته وو خو ما ته کور پرېښودي دي دواړه کمرې ما ته ډکې ناستې وې ما یې یاره نن ما ته د رحمت الله شهید هغه روح اواز کوي د هغه شهادت ما ته اواز کوي چې یاره زه په چارسده کې پروت یم او ته زما خواته ولې نه رارسېدلی نو ما هغه هر څه مېلمانه پرېښودي زه په هغه ټایم رارسېدلی یم دلته مې چې حالات ولیدل SHO صاحب ته مې ډېر ښه په صحیح طریقه باندې کار کړی و FIR یې درج کړی و او ما دا د خلکو په شانې هغه ځینې خلکو په شانې کار مې نه کاو چې یاره خپل مړی مې راوسته او پر روډونو مې ایښوده او روډ مې بلاک کاو او یو بل انتشار مې جوړاو یو بله واویلا مې جوړوله د دې لپاره مې نه کوله چې زه مطمئن وم زه په دې مطمئن وم چې انشاءالله زه به تر هغې پورې د دې کیس نه غلی کېږم انشاءالله پولیس زما سره پوره په سپورټ کې دي چې تر څو پورې مې د رحمت الله شهید قاتلان نیولي نه وي او دا مې وعده کړې وه تاسو ته به میدان ته زه رسېدلي چې تر هغې پورې به د میدان په خاوره قدم کېږدم چې تر څو پورې مې د DSP صاحب ته شکریه ادا کوم چې دوی زما مسافري لنډه کړه دوی زما ته د دې لارې ازادي کړې کنې پښتون سړی چې خبره وکړي د هغې نه رسو کېږي نو تر څو چې د رحمت الله شهید قاتلان نه وی ګیر شوي نو که په ما کال راتلی او که دوه راتلی نو ما ته د هغه د خندق د مزدورانو په شانې قسم کړی چې یاره تر څو د شهید قاتلان نه وي ګیر شوي DPO صاحب ته DSP صاحب او SHO صاحب او د هغو پوره ټیم د چارسدې پولیس هغه زموږ خوبونه رښتیا کړل موږ یې هغه ځای ته ورسولو
چې هغه زموږ لکه ډېر کم داسې کیسونه شوي دي چې په داسې ټایم کې وشي چې د هغې د قاتل پته نه لګي، قاتل یې میلاو شي، ګاډه یې میلاو شي او هغه په دومره ټیم کې چې د خلکو د غم مېلمانه نه ختم شوي، د خلکو غېږه نه ختمه شوي او هغې ته داسې دا خوشخبري واورولی شي چې ستاسو غم په ډېر دونو خو دا خوشحالي ستاسو دومره زیاته ده چې دا غم به پېر شي. نو یقینا زه خراج تحسین پیش کوم د چارسدي پولیس ته او د KTK پولیس ته، خو ما هم خپله وعده پوره کړې ده په هغه ورځې باندې چې زه نن راغلم دلته د دې نه خو مطمئن وم، خو زه بیا هم آی ډي صاحب ته لاړم او یقینا د هغو میټینګونو تاسو یقین وکړئ ما هغه ته جواب نه درکوم باندې چې میټینګ یې کله ختم شي. ما 4 ګنټې انتظار کړی دی د دې لپاره چې زه نن د خپل ورور خبره آی ډي صاحب ته ورسوم او هغه هم راسره مرستې شاملې کړي، د هر طرف نه هغې ته انویسټیګیشن ټیمان مضبوط کړي، د هغې لپاره دومره ټیمان او دومره خلک مقرر کړي چې یاره زه به د خپل ټارګېټ کې رسېدو ته ورسم، زه خپل ټارګېټ اچیو کړم. نو ډاکټر نعیم صاحب هم شکریه ادا کوم، آی ډي صاحب پښتونخوا چې هغه هم ماته ډېره راګیرنه راکړې ده، په هغه ټیم باندې د RPO مردان صاحب خبرې کړې دي، د DTO صاحب سره خبرې کړې دي او ټول خلکو ته دا ویلي دي چې یاره دا کیس زما لپاره ډېر ضروري کیس دی او دې کې زه زر نظر غواړم. نو د دې ټول پولیس هم زه شکریه ادا کوم. ما پرونی سندۍ کې دا یوه پوښتنه کړې ده، ما چې کله خبره کوله نو ما ته سلطان خان زمونږ وزیر قانون ویل هغه د چارسدي دی او هغه هم پکې ستړي کړي دي. نو هغه راته وویل چې یاره کیس خو ختم شوی دی، هغې خو خدای ویل شوي دي، ګاډی کې کور شوی دی، ته نور څه غواړې؟ نو ما ورته وویل چې نه، زه په اسمبلۍ کې دا غواړم چې دغه خلکو له داد ورکړم چا چې ستړي کړي دي، چا چې د چارسدي د ایسیچو صاحب سترګې زما په هغه ورځې لیدې چې 2 ورځې هغه خوب نه و کړی، متواتر د هغه سترګې د دغه نه راکشې شوې وې، خو بیا هم DTO صاحب هغه ته وې چې یاره تاسو نور هم د دې باندې نه شئ، نور به تاسو چې کوم ټارګېټ درته دی هغه حاصل کړئ. نو د هغه د داد ورکولو لپاره ما په اسمبلۍ کې ټیم اخیستی و، خو د دې سره سره چې زه د چارسدي د پولیس شکریه ادا کړم، دا مې غوښتنه ده د بالاو ګامونه چې یاره زموږ دغه ورور کوم چې ډېر په بېعدالتۍ شهید شوی دی، نو د پولیس خپل کار پوره کړی دی، خو زه د عدالت نه دا تمنا لرم او داسې غوښتنه کوم او داسې د دې ټول میدان د عوامو په توسط دا غوښتنه کوم چې یاره هغه ته د ضرب د سره داسې عبرتناکه سزا ورکړی شي چې آینده لپاره څوک دا جرات نه کوي. او زه خو دا غوښتنه کوم چې یاره دا ځینې کیسونه که دا در پردی دې ته پانسي په بل ځای کې میلاوېږي، خو دا د ځینو خلکو دا پانسي دي ګلاب د دې چارسدي په چوکو کې ورکړی شي. زه دا هم وایم چې په دې کې د عدالت د ثبوتو او د دغو خبرې ونه کړي، سره د ګاډي د ثبوته خلک نیول شوي دي او عدالت دې په دې کې ټیمونه موږ له راکړي چې دا کیسه سړه نه شي، په دې کې د ګټو لوړو وړوکی ونه کړی شي، دې ته د فوراً نه مخکې پانسي ورکړی شي. خو زه دا وایم که د پانسۍ نه بله غټه سزا وي، سخته سزا وي، نو د هغې نه دې سخته سزا ورکړی شي. او یقینا زه نن د فخر سره خبره کوم چې زه DTO صاحب ته خپلې علاقې ته آزاد کړی یم، زه به اوس خپلې علاقې ته درځم، د دې لپاره به درځم چې ما کماحت کړی و چې د رحمت الله شهید قاتلان ډېر شوي دي، نو انشاءالله زه به خپلې علاقې ته درځم. زما ستاسو ته دا وعده ده، ما درته د مخکې نه ویلي دي، زه د هر ډګر ملک پسې یم، چا چې ستاسو د دې کام لپاره په سیندونو کې په یخو سیندونو کې غوټې خوړلې وې خو کام یې نه و خرڅ کړی، انشاءالله په دغه نقش قدم به ځم، کام به چېرته خرڅ نه کړم، د کام لپاره چې زما د هیلې ضرورت وي، په خدای قسم چې باید کې ضرورت وي، زه به خپله هیله قرباني کړم. او دا وطن داسې کوم چې په کوم ځای کې تاسو زما د بېرنګۍ غږ واورېدو، نو زه به بیا د ګل ملک د خاندان نه یم فکران ویولی سنګسار مې کوي، انشاءالله کام ته به غیرت خیم، کام ته به پښتو خیم، کام ته به نن خیم، د کام لپاره به په هر ډګر او هر سنګر ولاړ یم، که زما سر په خبرې نه ځي 100 ځل ولاړ شي خو کام به چېرته ډېر واورېدلم. تاسو به ډېر نه راغلئ، زه چې یم زه چې څومره خلکو باندې نظر اچوم، زما ټول هر یو کس زما ماته په زړه لیکلی کېږي، دا ستاسو د خپل قام، دا ستاسو د خپل شهید ورور، ستاسو د خپل غیرت او د پښتو سفینه ده. زه تاسو ته سلام پیش کوم او یقینا ډاډګیرنه در کوم که هر کله موږ او تاسو د مظلوم مرسته وکړه
او ظالم نقص ونیو ان شاء الله د دې دنیا نه ظلم ختمېږي ظالمان به ختمېږي او دغه شانې دا د غریبو خلکو راج به راځي د کومو چې د مخکې نه د عدل او انصاف کارول دی تاسو ډېره زیاته مننه کوم تاسو د لرې نه راغلي یئ تاسو ستړی ډېر راغلې ده تاسو ډېره مننه کوم او د دې میډیا ډېر راغلی د دې چې د میدان نه زموږ کوم ملګري راغلي دي او په میډیا باندې د دې ډېرې ستړي دي ډېر کاوشونه دي د میډیا د کیمرې په سترګه نړۍ ته د قوم آداره ستونزه نشر کوي د دې هم شکریا ادا کوم کوم چې زموږ سټوډنټ زموږ د قام بچیان د باچاخان یونیورسټۍ نه غالبا د سینوري کې چې راغلي دي دغه ته سلام پېښ کوم ستاسو جذبې ته ستاسو جرأت ته سلام او زه خپل ګران ورور شاه فیصل خان ته د هغه مننه کوم او راګرځول کوم یقینا تا هم نن د قانوني او پوره ادا کوم یقینا زما سره الفاظ نشته ما په سندې کې تاسو لپاره کوم الفاظ چې ملي دي واقعا دي د ډیسپي سره د شتو سره په تاسو د ټول ټیم زما سره الفاظ نشته چې تاسو شکریہ ادا کړم او د ټول میدان د طرفنا دا خاص سره کاغلي دي دا میدان کې چې کوم خلک پاتې دي کوم چې هغه زما سره په ګلونو راځي کوي دا ټول قوم د طرفنا د ټول دین د طرفنا د تاسو ته یو ځل بیا مبارک شي بیا مبارک شه ډېر مننه پاسن ننگیالیان دلبر و جانان وگتا پاسن ننگیالیان دلبر و جانان وگتا نم د پختون وگتا ناموس د میدان وگتا ټول خلک حیران کړه خپل ځان په تماشا اے دا مرجیه بچیه د شهنشاه خیالات اظهار وکړو زموږ سره د پولیس ډپارټمنټ یو بل مرد مجاهد چې هغه په ډېر داسې کیسونو کې 50 سزا کې چې کوم دی هغه پیشرفت کړی دی او هغه د دې پولیس سر چې کوم دی هغه د فخر سره بلند کړی دی زه هغه ته په یو شعر باندې دعوت ورکوم وای نہ منہ چھپا کیجیے اور نہ سر جھکا کیجیے نہ منہ چھپا کیجیے اور نہ سر جھکا کیجیے ستم گروں کی نظروں میں قدم بڑھا کیجیے جناب عرفان خان سے